دې کې الله پاک فرمایي چې ومن يطع الله او هغه څوک چې اطاعت کوي د الله، اطاعت څه مطلب؟ د الله خبره کوي، د الله احکامات کوي، والرسول او اطاعت کوي د رسول خبره کوي، فاولئک نو دا خلک مع الذین د هغه کسانو سره دي انعم الله چې الله انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې. د انعام الله په چا باندې کړی دی؟ من النبیین، دا خلک د انبیاء علیهم الصلاة والسلام سره، والصدیقین او دا خلک د رښتونو سره دي، د صدیقینو سره. صدیقینو څوک مراد دي؟ صدیقینونه اجله صحابه کرام مراد دي، غټ چې کوم صحابه کرام دي هغه ته مراد دي، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، چې کوم غټ صحابه دي دا د دې مراد صدیقین چې دا خلک د غټو صحابه سره دي. والشهداء او دیو د شهدا سره دریمه درجه د شهدا ده، لومړی درجه د پیغمبرانو ده، دویمه درجه د صدیقینو ده، او دریمه درجه د شهدا ده. شهدا څوک مراد دي؟ د شهدا نه د احد شهدا مراد دي، کوم صحابه چې په جنگ احد کې شهیدان شیو دا خلک د هغه صحابه سره. والصالحین او دا خلک د صالحین سره، صالحین څوک مراد دي؟ د صالحین عام نیک انسانان مراد دي، څومره مسلمانان چې اولیاء الله دا ټول په صالحین کې راځي. دا خلک په دغه څلورو ډلو خلکو سره دي. د څلورو ډلو کې د ټول لومړی ډله کې د پیغمبرانو ده، دویمه ډله د صدیقینو ده، دریمه د شهداو ده، او څلورمه ډله د صالحینو ده. دا څلور قسمه ډلې دا د نجات ډلې دي. د دې نه علاوه چې نور څومره ډلې دي دا ټول چې کوم دي د نجات ډله په دې کې نور نشته دي. دا څلور ور صرف د نجات ډلې دي چې په دې کې هر ډله کې څوک ورننوتو دا کس چې کوم دي کامیاب دي دنیا او آخرت. وحسن اولئک رفیقا، او الله بیا دې تعریف هم کړی چې وحسن اولئک رفیقا، هم دا خلک ډیر ښه ملګري دي. درې واړه ډلې چې کوم دي دا ډیر ښه ملګري دي، الله ته ملګري وي. مطلب د دې خلکو ملګرتیا به ورته نصیب کېږي، د دې خلکو په دې خلکو کې د انبیاء علیهم السلام منصب ورته نشي میلاوي، هغه ډګري دي نشي میلاوي، مرګستیا د پیغمبرانو په میلاوي شي. البته دا نورو لکه صدیقین شو، شهدا شو، صالحین شو، دې درجات د انسان رسیدلی شي په اعمالو باندې. د پیغمبري درجه ته نشي رسیدل، ځکه د پیغمبري درجه دا وهابي ده کسبي نه ده. ذلك الفضل، دا فضل من الله د الله د طرفه. دا آیات چې کوم دي د یو سوال مقدر جواب دی. سوال دا دی چې انسان بزړه کې دا خیال راځي چې انبیاء علیهم السلام او حجت خلق دي، یا چې کوم دي ورپسې صدیقین او شهدا صالحین او اعلی خلق. دلته د دې زمانی یو کس به دې خلکو ته څنګه رسي؟ زموږ عمل ډېر کمزوري دی. موږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمل کولی شو، د نبی علیه السلام په شان دي، د نور صحابه په شان. نو دې خلکو سره مرګستیا زموږ څنګه دا خو ګرانه ده. نو الله وی دا ګرانه ده، د دې د مرګستیا چې تاسو لپاره ما مقرر کړی ده، الله فرمایي دا ذلک الفضل من الله، دا د الله په فضل سره، تاسو په عمل سره نه ده، بلکې د دې سره چې تاسو زموږ ګری کوم تاسو په دې اطاعت الله او د اطاعت رسول د وجه دا زه خپل فضل سره تاسو باندې کوم. ذلک الفضل من الله، دا فضل د الله د طرف نه دی. وکفا بالله، او کافی دی الله پاک، علیما پوها په هر شي باندې. وکفا او کافی دی بالله الله پاک، علیما پوها په هر شي باندې، یعنی الله په هر شي باندې پوها دی.